نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما رأیت منظرا افزع قط من القبر، وی ما ډیر منظرونه ډیر سیزونه لیدلی دي خو د قبر نه زیات هیبتناک منظر ما بل نه دی لیدلی. تیرہ جمعه میں د مرگ متعلق بیان کړو او دی جمعه د قبر متعلق بیان دی. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزه کې انسان خخیږي هغه ته قبر وایي. دغه زندګی ته چې د مرګ نه پس شروع شي توشي تر د قبر د پاسېدو پورې دی ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دی ته عالم دنیا وایي، او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وایي. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کنده کې خښ شي او دغه کنده ته قبر ویل کېږي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې پلار روانو ما یو ځای ته ورسېدمنو یو قبر اوشلید او یو سړی ترې ووته. عبداللہ ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلید یو سړی ترې ووت، غاړه کې زنجیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو راکوټه غوندې مشکیزه ده هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم لږې اوبه راکړه. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې دې کې دا ځمکه وشلېده دا دویم قبر او یو بل سړی ترې ووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور پې بلیږي او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تند ځان له ګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پې راشي او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما تا هغه دویم سړی وي چې پام کوه دله اوبه ورنکې دا کافر دی. او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپل هم په قبر ورننوت او دا بل هم په قبر کې دننه کو. دا هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده یو بل قبر وشلېده، نه یو بل قبر و دا غې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشنو مشنو. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. د هغه بوډۍ نه مې تپوس وکړه چې دا څنګه د ځمکې له دې قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډۍ ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خښ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډۍ وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د ده د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو. وی مې چې دی چې دا چغې وي البول و مالبول د دې څه مطلب؟ وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربی کې متیازو ته وایي. چغې وي البول مالبول. بول څه دی؟ بول څه شی دی
چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم. ما مخکې جمعه درته ویلي وو که ستاسو یادي، ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي. یاده را خبره، پوره تقریر مې کړی و. ده به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به او دسماتې به یې وکړه او څه متیازې به یې په وجود پرېوتې او څه متیازې به یې په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتوغا خو تړاو ګرځېده به. وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو. ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته داسې کې او دسو چوه جامې پاکې ساته وجود د بولو نه پاک ساته. خود زما خبره نه منله. او ورونو یادو ساته دا بوډۍ وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګورې ګډه چیلیم ځان ساتي. ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. چیلی چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. او ما ورته وی چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي، داسې متیازې نه کوي خپه اوچته کې دیوال ته نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي. د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی. نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي، سپیرته ته ځان ولې نه ساتي؟ او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول ملبول، بول څه شی دی؟ دا خو ډېر معمولي څیز و، ما ته ځان نه ساته. او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم. او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشنو مشنو، شن په عربی کې مشک ته وی. دا مشک د سرمنې یو شی وي، د سرمنې نه یې جوړ کړي، په هغې کې اوبه یې چولي. پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي، اوس ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او اوبه به پکې ساتلې. نو دی وی اشن مشک دی، مشن دا څه شی دی؟ وی مې چې دا ولې وی؟ وی دا یو سړی و تږی و، زما د خاوند له راغې او د ده نه اوبه وغوښتې. خاوند مې وله اوبه ورنه کړې او ده وی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکړه. وی داسې یو مشک ویزاندو. وی زما خاوند ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه. تش و تش پکې اوبه نه وې. دې سړي پورې ټوکې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو. او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې. بېهوشه را پرېوته هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي اشن مشن، مشک څه شی دی؟ ګوره معمولي څیز دی، معمولي غوندې اوبه پکې دي. ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو، اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې. وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې، دا څیزونه مې ولیدل. وی نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبب د عذاب قبر دی، ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وی چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط، یو منظر مې نه دی لیدلی، حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي، یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی، د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفه دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي، دوه یو په واده و هغه وفات شوه، دویمه ورته په نکاح کړه. چې دویمه کله وفات شوه حضور پاک وفرمایل وی که زما دریمه لور وی هغه به مې عثمان ته په نکاح کړې وه. او ډیر زیات محبت وسره نبی علیہ السلام لره. حضور پاک چې کله بدر ته ته نو دیم روانېده. نبی علیہ السلام ورته وی عثمانه وی ته مزه ځکه ستا بیبي د زما لور ناجوړه ده، د هغې خدمت وکړه. او الله به دله په دا مدینه کې زما د دې لور خدمت چې دې وکړه د خپلې بیبي د دې په عوض کې به تاله خدای پاک د بدر د غازیانو اجر درکړي.
او چې کم غنیمت الله مونږ لراکې هغه کې حساب هم دل درکم. دا هغه یو لوی منقبت او د حضرت عثمان رضی الله عنه. بیعت الرضوان په مکه خو حدیبیه کې چې کوم بیعت کېده، نبی علیہ السلام د کافرو عمره لته مکه مکرمه ته کافر رااله لغینه پرې خو نه بده دا صلح خبره اترې شروع وي. رسول الله مبارک حضرت عثمان ولېګ وی تلار شو د مکه کافرو ته وایا چې مونږ جنگ له نه یو راغلي، مونږ د خدای کور دی غیر راغلی یو او یو عمره به کو واپس بزو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې مکه شریفه ته لاړ نو کافر بند ک نظر بند وک، حالانکه استاذ ته به نقصان نه رسې. دا هغه وختم قاعده اوسم دا قاعده ده. نبی علیہ السلام ته غلطه اطلاع رااله، چا ورته وی عثمان شهید ک. حضور پاک ډیر زیات خپه شو، وی عجیبه ده استاد خو څوک وجنی نه، عثمان خو زما استاد و، دی له صلح لولېګا، دی ظالمانو خو ظلم کو چې هغه شهید کو. وی راځه د عثمان بدل بالو، چاوی عثمان جم دی چاوی وجلې دی، وی د عثمان رضی الله عنه بدل باخلو. نو حضور پاک د کیکر یو اون و د غټ کیکر دا غیلان د کې ناستا او صحابه براتل یو بل نبی علیہ السلام سره بیعت د جهاد کو. یو بمرا غلاس به ورک، بل بمرا غلاس به ورک. سور لسوا صحابه کرام ټولو پیغمبر علیہ السلام سره بیعت کولی. دا بیعت د زکا غشته چې د کافرو په کور باندې ورتللو نو ګرانه خبره وا. کافرانو ځان تیار کړو او د غیر چاپیره قبایل راغوختي د پیغمبر علیہ السلام د مقابله لپاره او فیصله کړو چې مسلمانان عمره ته نه پریدو. نو حضور پاک د ټولو نه بیعت واغشته. اخره کې نبی علیہ السلام مبارک د الله سوچت کا، وی ګوره ټولو بیعت کو د عثمان بیعت پاتې دی. وی هغه په مکه کې د پته نه لګي چې هغه شهید کړي دی او که جم دی. نو کو عثمان جم دی وی زما دا لاس داغه دی او دا زما خپل لاس دی، دا دواړه لاس یو ځای کړل. وی دا عثمان د طرف نه مم د جهاد بیعت وکړ. دین اندازه ولګوي. صحابه وی مونږ په خپل لاسونو د حضور پاک سره بیعت وکړو او عثمان د حضور پاک په لاس د حضور پاک سره بیعت وکړو. وی قسم په الله چې زمونږ د لاسونو نه د عثمان لاس بهترو، ځکه حضور پاک د خپل لاس ته اشاره په د عثمان لاس ته او دونه په اعتمادو چې نشته خود د هغه طرف نه بیعت کوم او چې بیعت د هغه طرف نه مو کڅین کې تاسو نه تخته بیعت مو کو جنگ کې دی بم نه تختی. احد غر باندې حضور پاک مبارک یو ځل ولاړو. د احد دا غر اجلق زلزله پراله. یو سره حضرت ابوبکر دی، یو سره حضرت عمر دی، یو سره حضرت عثمان دی. نبی علیہ السلام هغه غر لدا پوند مبارک راو برولا. اسكن احد احد په قلار شه دسکه تا ته پتر چې پتا سوک ولاړ دی. انما علیک نبی، یو خدای باندې پیغمبر ولاړ دی. وصدیق، بل در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق. او شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دی، یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان. دا څومره لوی منقبت دی. یو بل ذکر راځي حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي وی روان شو زمون په مینس کې ناستو، وی پاسه لا وی لک ساته تیر کنو زما یره پیدا شوا اسنه دشمنان خو ډیر دي سو تکلیف ورته نه رسي. زور پس روان شو. مشکات شریف کې د معجزات په باب کې لیکل شوی دي چې صحابه او د پیغمبر علی السلام لار معلوموله چې په دې لار تللی او دا به د سره معلوموله، دا د غي د خولې د خوشبوې نه به معلوموله، د خولې نه به خوشبوې تلله. نو چې په کوم لار به رسول الله مبارک تلو نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبوې پرې خوا، په هغه لار د غي د خولې نه. نو نږدې صحابه به پوهېدل چې دا خو د حضور پاک د خولې خوشبوې ده، په دې لار تللی دی، نو ځان به ورپسې رسو. دا صحابي وی ورلم د حضور پاک یو باغ ته ننوتو، د قبا سره خوا کې یو باغ دی، هلته ننوتو. وی زه ورلم، وی زه د باغ دروازه کې ودرېدم. وی ما وی چې زه به نن د حضور پاک څوکیدار یم، دروانچي به یم. دننه ناست یم، دروازه وډبېده. ورلم څوک وی ما ته وی چې ابوبکر یم. ګوره هغه هم د هغه خولې په خوشبویې راغی.
وی ما ورته وی چې په قلار ودرېږه اجازت دله غواړم. وی ما رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ابو بکر راغلی دی اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکه او د جنت زیری م وله ورکه، اجازت مې ورکه او د جنت زیری مې ورکه. وی راننوت نو د کوي دا غاړه داسې کټ شوې وه، هغه کټ غاړه وه، حضور پاک په هغې کې ناستو، ګرمي ده، نو خپې مبارکې په هغه کوي کې ویزاندې کړي دي. وی ابو بکر راغی خوا کې ورسره ښي طرف ته کېناست او هغه هم خپې په کوي کې ویزاندې کړې. وی لږ ساعت پس بیا ور وټکېده. وی مې څوک وی عمر یم، ور هغه هم په دغه خوشبویه پسې راغی. وی مې صبر وکړه اجازت دله غواړم. ورلم حضور پاک ته مې وی الله رسول عمر دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکه او د جنت زیری م وله ورکه. وی هغه راغی او د نبی علیہ السلام نه ګس طرف ته کېناسته او هغه هم پنسي اوچتې کړې او خپې یې په هغه کوي کې ورښکته کړې. وی بیا ور وډبېده. ورلم څوک یې؟ وی عثمان یم. وی ما وی صبر وکړه اجازت دله غواړم. رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکه، د جنت زیری م ورکه او د شهادت زیری م وله ورکه. خو سره د لوی تکلیف نه ګوره، شهادت په ورته رسېږي او لوی تکلیف آزمایش به م ورسره. وی زه ورلم. وی ما وی چې نبی علیہ السلام مبارک تعالی زیری م درکوي د جنت او د شهادت زیرم درکوي، خو سره د تکلیف نه. وی الله المستعان. وی په دغه تکلیف کې به د الله نه امداد غواړم. وی هغه کومه کټ غاړه چې وه هغې کې دی درې واړه کېناستل، نبی علیہ السلام مبارک او حضرت ابوبکر او حضرت عمر، نور ځای پکې نو. نو حضرت عثمان ورته مخامخ د کوي په دې غاړه کېناست. د حدیث دا راوي وی ما ردې یو تعبیر وویسته. وی ماوی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر به درې واړه په یو ځای کې ښخېږي، ځکه یو کنده کې درې واړه د کوي په غاړه کېناستل او عمر او حضرت عثمان چې دی دی ورته مخامخ کېناسته. نو معلومیږي دا چې دی به ورته مخامخ د بقي په مقبره کې ښخېږي. واقعي همغسې وشوه. دا د عثمان لوی منقبت. یو موقع کې حضور پاک مبارک ناست دی، حضرت عثمان ابو بکر راغی، دوی هغه سه ډډه والده او د خپې مبارکې لاندې ښکاره دي. بیا حضرت عمر راغی، حضور پاک مبارک هغه سه ډډه والې وه او لاندې خپې ښکاره دي. دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، چې راغی نبی علیہ السلام زر کېناست، ډډه یې ختمه کړه، رانیغ شو او خپې مبارک کې پټې کړې. حضرت عمر خو لږ جذباتي و، وی د الله رسول ابو بکر راغی زر عالم او تاسو ډډه والې وه او کېنناسته او خپې م پټې نه کړې، او چې عثمان راغی نو کېناسته او خپې م پټې کړې. څه چل دی؟ وی عمره وی د هغه چا نه ولې حیا ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کوي. د تبوک غزا وه، سامان کم او جنگ خطرناکو، د ډېر لوی بادشاه سره جنگ و او ډېر لوی سفر م و ګرمي م وه. حضور پاک د هغې دپاره صحابو نه مدد وغوښته چې دې کې مدد وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ، د نیم لښکر مکمل انتظام یې وکړ، بلا اسونه اوښان او نقد پیسې او سره د کتو او سره د پړو او داسې پیسې راوړې لاس کې مخکې وغورځولې. رسول الله مبارک وی نن نه پس عثمان چې څه کوي نو کوي دی، دته به څه نقصان نه رسېږي، څه چې خوښوي کوي دی، بس دته به ضرر نه رسوي. ما ضر عثمان ما عمله بعد هذا. نن ورځ نه پس چې عثمان څه کوي نو کوي دی، نقصان به ورته نه رسېږي. او حقیقت دی جناب، دې غریب سره ډېر انتهایی ظلم باغیانو بیا کړی دی. باغیان ورپسې خلک راوچت کړل، لس نیم کاله تقریبا بادشاهي یې کړې، خلافت یې کړی دی، او داسې معمولی ټکي رانیولې او دا چل یې کړی، دی کړي، خلک یې ورپسې راوچت کړل او د کور نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. دی ورته راوچت شو، په دیوال د پاسه راوچت شو. وی خلک یې ورته پوښتنه کو، وی تاسو ته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام جومات تنګ و، ځمکه تنګه شوه، نو زه عثمان ما په خپل ذاتي پیسو جومات له ځمکه واخېسته او جومات مې کولاو کړ. وی یو بلکل دا منو. وی ښه،
وی دا منه چې په مدینه منوره کې رسول الله مبارک هجرت وکړه نو خوږې اوبه نه وې، د یهودي کوي هغه نه به مونږ اوبه راوړې، نو کله به یې راکولې او کله نه. نو حضور پاک فرمایل وی څوک به دا کوي والی مسلمان ته به وقف کی، الله به ردې بدل په جنت کې ولا کوي ورکی. وی هغه کوي ما واغشته او ما مسلمان ته وقف کا. وی او دا منو وی خچ کم جمعات لازمه کما غشته دا نن تاسو هغه جمعات کې ما مانځه نه پرې او کم کوي چې د نبی علیہ السلام او صحابه د پاره ما واغشته، نو ظالمانو نن دا او کوي بم نه راکوي ترخیو بس کم چا ورته بس استعفا ورکړه د خلافت نه. وی ما خپل پیغمبر خپل محبوب یو وصیت کړی دی هغه نه پورا کوم. ای راته ویلو چې طالب الله یو کمیس درکوي او که اذن خلق وباسي نو ګورې په خپله به نه وباسي. د قرآن شریف د پاسه د قرآن شریف تلاوت یې کو لګیا دی او باغیان ور وړېدل او غزارونه یې پرېکړل د قرآن د پاسه شهید کړ او بیبي یې پکې دفاع کوله د هغې خوارې ګوتې هم پکې پرې شوې. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې دومره لوی منقبتونه دي او د جنت یو ځل نه څو ځله ورته زیری ورکړی شوی دی، یو ځل نه څو ځله. یو صحابي وی حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل چې یو وخت به راځي او دا مخامخ سړی چې دی وی ګوتې داسې ونیوله ده ته به تکلیف رسیږي خو د هغه تکلیف سره به دی جنت ته ځي. وی ما ورمنډه کړی وی چې مې وکتل عثمانو نو وی ما ورګه خبر یقین کوم نو دا مخ مې ولا پیغمبر علیه السلام تر مخامخ کا چې صاحب دا یاده وی اوم دی یادو. هغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته کېناسته او به جړل دومره به او جړل چې ګیره به په اوښ کولمده شوه قبر ته به کېناست زمونږ به څه حالي دومره به او جړل چې ګیره به په اوښ کولمده شوه. چا ته تپوس وکړه تذکر الجنة والنار فلا تبکي، د جنت او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ، او چې قبر ته کېنې نو جاړئ. او ورته څه وایي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر ښه شو وروستو به ردې نه ښي، او که دا وله خطرناک شو او دا ورله سخت شو وروستو به ردې نه هم سختي بیا چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم واقعي توره تیاره ده د مارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث تے کہ دا قبر روزانہ آواز کئی اے انسانا تے آواز نوری خو دا مولا پا جب اوری دا پیغمبر پا جب در ترہ رسیگی اے انسانا دا تیارے کوٹے مگوری چر عزیزان سر دا ایمان رانا براوڑے نا پاکی بجلیشتا نور کے براڈ شتا چی دان تاو لگے او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګي او تا ته رڼا شي. ته که توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه یو مخ دی یو دیوال ته دی، شا دی بل دیوال ته ده، خپې دی بل دیوال ته دی او سر دی بل دیوال ته دی او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي او دا گرمین ساتی چی وجود میں خراب نشی، دا یخنین ساتی چی وجود میں خراب نشی، نکریزی پورے کئی وسلنی پہ پورے کئی جامع اخلی دا موسم مطابق. دا جامع چوم دا با دا ما دا نور دا تاونا ساتی او دا با چوم دا با می دا یخنین ساتی او ایر کنڈیشن زانتا لگاوا او سیبا دا خوراک انتظام ولی چی وجود میں خراب نشی بدن میں خراب نشی. دا ارس پاتے او قبر کے سڑی اغا نازک بدن د انسان خپل وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی، خپل وجود دا لال خاورو کې پریوته رڼا پکې شته وایا نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړه وي د تیارې کندې مګورې. اے انسانا زه د مارانو لړمانانو د چینجو جالی ما چې راځې نو ځان سره به دارو راوړی ده دی. که دارو دې راوړل د چینجی به نی بیا، که د مار او د لړم دارو دی راوړل نیب نه بی، خو ګورې که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې نو ما کې ډېر لوی ماران دي.
ما کې ډېر لوی چینجي دی، ډېر لوی چینجي دی په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورئ بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه ده رونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما راځي درته اورو. او درې مواد څه کوي؟ دنیا کې خو کمار دی ولیده او به تختې، لړم دی او به تختې، چینجي دی او به تختې، یا جارو یا لرګې به راوالې مړه به کې، یا دارو به راوالې نو قبر کې څه کې تختېدې شی ته نه. لرګې شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نه وساتي، دا آخرت د مار نه دې مله وساتي، د قبر د مار نه دې مله وساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم اویا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي. اویا ماران 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغې مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال د هغه انسان بسی چې شپه ورځ پې دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولي غوندې خوشحالی زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو، معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مستی کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډېر څه توجه نشته. او پته را راته دروازې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستان هم یوړل، همدغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی. بعضې سپېره خلک دي هغې د کافرو آلی کار دي، هغې وی د قبر عذاب نشته وی. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وی؟ شته دی عذاب. عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو، مارانو، لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورئ ما څه کې څوک ملګري به دي نه چې راځي ماله. سړی په سفر دي ملګري ورسره یې که نه؟ په مقبره کې ایسې شپې سړی یېرېږي، او چې بیا د خاورو لاندې ملګري به دي نه، یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، خاماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود ته دیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې 2 څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لري. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وی وی مال عذاب وی تا دا روانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس نه رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی لون ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې زه دې په اوږو د پاسه سور شم. نو زه به درته یم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم، دا میوې به راوشو کړم. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې ښایسته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تو شه، ګس طرف ته تو شه، په باغ وردن نه دلته اوس ودرېږه، دا ونه ده.
ناغه شل خو خپې نشته په علون د پاسه ناست دی میوې روشو کوي جولی ډکه کې نو وی وایه دی کې مجرم کم یو شو فرشته ورته وایي څوک مجرم هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي علون په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کا او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده دی ولې وګې ته وختو پر دې میوې را شوکوي وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه د روح ګرځي وی چې دواړه مجرمان دي نو روح هم مجرم بدن هم مجرم دواړو ته سزا به ملاویږي روح به په سجین کې پروتي الله دې مساتي او بدن پر قبر کې پروت دی د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی پوره تعلق دی لکه نور ته ګوره نور په څومره لرې دی د ځمکې سره نسبت شته که نشته مونږ چې دلته کې جامل همده شو خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي نو نور خو څو کروړه اربونه میله لرې دی اربونه میله لرې دی ته وایې نه 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 دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي دی هغه تو دی دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی او دا بدن که خورې خورې دی او که زرې زرې دی الله نه پټ دی جواب راک نه هغې ته هغه اثر را رسېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي فرشتې وله راشي بدعمله انسان نه چې کومې فرشتې راځي نکیر او منکر وته وای دنه تپوس کې مر ربک رب دې څوک دی دی ربي الله رب زما الله دی چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي هغه الله چې اسمانې پیدا کړی دی ځمکه پیدا کړې ده نهرونه پیدا کړي دي ښکلې ښکلې خبرې وکړي ما دینو که دین دې سره دین زما اسلام دی نبی دې څوک دی پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او بعض علما وایي چې دا حجاب دا پردې به لرې شي او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني تپوس به دی کې دا څوک دی نو د مسلمانانو خو د علماونو اورېدلي دي که نه وایي دا چې دا تپوس چې چا کېږي او پیغمبر یې وایي دا زمونږ پیغمبر دی جاءنا بالبینات مونږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي خشته معجزو سره راغلي دي فتبع مونږ اتباع کړې ده مونږ ته نیغه لار ښودلې ده بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده ډېره زیاته نیکه بیبي وایي چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه چا په خوب کې ولیده وی سوال جواب دی څنګه وی فرشتې راغلې وی ما ته وی چې رب دې څوک دی وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی وی هغې راته وی د اسمان نه راغلو وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی وی چې نه د مونږ رب خو یاد دی وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم ما نه به څنګه هیر شي یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ تاسو نه هیر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي ما د خپل رب یاد دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک نه تپوس وکړو وی دا تپوسونه چې د انسان نه په قبر کې کېږي وی عقل به په ځای وي وی یو وی حس به په ځای وي حواس سترګې غوږونه او پوزه دا برابري وی بالکل برابر وي لیونی خو به نی سړی که نه وی نه وی بس بیا پروا نشته انشاءالله چې عقل په ځای دی او وجود غوږونه برابر دي نو موږ نه به خپل رب نه هېرېږي موږ نه به خپل پیغمبر نه هېرېږي او موږ نه به د خپل دین نوم نه هېرېږي ټیک ته ګنده چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله د الله نه غیرتي ذات نشته د خدای نوم به ته هلته نه هېرېږي چې څوک خپل ښکلی پیغمبر په دنیا کې یادوي نو به تې څنګه هېر شي او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي اسلام به تې څنګه هېر شي رونه څوک رب نه یادوي رب نه یادوي او د رب نه علاوه نور خلک یادوي اب بیا یریدان دی د اسلام مطابق جنت یې رہی د اسلام طریقې نیخ وخې
نو چې اسلام مطابق جنت رہے او د اسلام دې نه دی خوښ نو قبر کې به څنګه یاد شي او د رسول الله مبارک شکل د هغه طریقې دې نه دی خوښې او د انګریز طریقه دې خوښه ده نو بیا تمه مه ساته. یو عالم لیکي چې مکه مکرمه کې یو سړی مړ شو او هغه مو د مکې مکرمې په قبرستان کې دفن کړ. جنت البقیع کې د مکې مکرمې قبرستان پاخه قبرونه دي هغې کې د مړي خښۍ نو هغې په خپل تاریخ لیکلي چې دې کې په پلان کې تاریخ مړی خښ که داسې د مدینې شریفې مقبرم ده خو ډېر زیات مړي که نه په سوونو جنازې کېږي دونه به کم ځای ځایي نو هغه څه موده پس چې هغې ته پته ولګي چې دا مړي به اوس خورې شوي پکې نور خښۍ نور خښۍ اسپړي پکې نور خښۍ دا د مدینې منورې قبرستان هم دی د مکې مکرمې قبرستان هم دغسې دی. یو مسلمان مړ شوی وی موږ د مکې مکرمې په قبرستان کې خښ کړ وی چې خښ هم که نو څه موده پس بیا ډېره موده پس بل مړی خښاو قبر کې نو خو ته ورته وي چې څه موده پس پکې بل خښی چې بل یې خښوی کې ښځه پرته وه هغې قبر کې د هغه سړي په ځای باندې ښځه پرته وه. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله د خدای پاک په قبر انوار نازل کی ملکانو جومات کې دا دې مې اورېدلي دي ملکانو جومات دا مسله هغه کړې یاده ده خبر او علما هم لیکلې ده ما ته یاده ده ښه مې یاده ده وی چې هغه وی کتل پکې ښځه پرته ده ښځه پرته ده راغې د دې دغه نه یې تپوس وکړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ښځه پرته ده وی د حج سیزن دی چې کم کسان هلته کې اوس هم چې مقبرې ته ما په خپله لیدلي دي نو ځکه درته وایم چې مقبرې ته دننه خو هغې په مخصوص وخت کې خلک پرېږدي سار کې دروازه کولو کې نو خلک ورځي د مکې مکرمې او د مدینې منورې مقبرې ته او مازدیګر پرېږدي بل وخت نه پرېږدي خو چې کوم وخت کې مړي وړي که نه او جنازې سره روان شو نو بیا هر څوک پرېږدي نو مې دا تماشه کړی ځکه درته وایم وی چې مونږ دا قبر کې دا مړی خښو نو یو سړی داسې و چې هغه وکتل هغه ښځه وپېژنده وی دا ښځه خو انګریزه ده دلته څه کوي د مکې مکرمې په دا مقبره کې خو انګریزه ده ته خو زه پېژنم د فرانس انګریزه ده هغه سړی د فرانس و ده خو زه پېژنم عجیبه خبره ده دا خو د فرانس زموږ ګاونډی د انګریزه ده ته دلته دې قبر کې څه کوي او دیوی چې هغه موږ پکې کوم مسلمان خښ کړی دی انشته لویه پریشانۍ کې پرېوتل علما او ټول پریشانه دي دې سړي ته وایي ته یو مهرباني کې چې ته فرانس ته لاړ شې ته دا مهرباني وکړه چې ته خو هغه ته چې وایې چې دا ښځه انګریزه ده نو ته به هلته کې د هغې نه معلومات وه چې دا څنګه انګریز هلته په مکې مکرمې مقبره کې څه کوي او دویم به دا وکړه چې قبر به ګورې هلته څوک دې نه پرې یوازې پرې پته هسې نه دا دلته راغلی دا سړی هلته نه تللی دا سړی چې څنګه لاړه هغه ګاونډي نه تپوس وکړه ورته ویې ستاسو هغه ښځه کوم ځای مړه شوې ده وی یوه مړه ده کوم ځای دې ښخه کړه پلانکي ځای کې مونږ ښخه کړې ده انګریزان په یوه خپله طریقه ښخوي وی دا په کوم دین مړه ده وی دا د اسلام په دین مسلمانه مړه ده ولې خو انګریزه وه که نه وی بانګ یو ځل واورېدو ملا جومات کې لګیا دی الله اکبر وی بانګ وی چې بانګ یې واورېده چا نه تپوس وکړه چې دا ملا صاحب څه وایي وی دی وایي چې الله اکبر الله لوی دی الله اکبر الله لوی دی یاره واقعي الله دا دومره کائنات چې پیدا کړي دي او دا دومره ځمکې پیدا کړې ده نو چې دا خدای څه پیدا کړي دا دومره عظیم دی نو چې پیدا کوونکي به څومره لوی وي اشهد ان لا اله الا الله د دې څه معنا ده چې دا بانګي وایي وی دا معنی چې د ګوی کوم چې الله یو دی یاره واقعي په بادشاه کې چې دوه بادشاهان شي نو نظام نه چلېږي نو که خدایان دو شي نو دا نظام به څنګه وچلېږي ټیک وایي
اشهد ان محمد رسول الله. د دې څه مطلب؟ وی دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. وی رښتیا خبره ده، دا خدا چې مونږ ته د هر چا یو استاد وي چې خلکو ته لیږي، نو سبا ده نه ده که هغه یو استاد مونږ ته لیږلي، د هغې بانک په وجه هغې ښځې کلمه وي مسلمانه شو، مسلمانه شو مړه شو دفن هم کړه. ښه یره ودرې که داسې ته څنګه تپوسونه کې؟ وی هغه ښځه ګاونډی ما د مکې مکرمې قبرستان کې لیدلې ده چې قبر یې وکنه او ښخ یې که هغه مسلمان هلته ده فرانس په مقبره کې پروت دی، دلته راغلی ده، دا هلته تلې ده فرانس مقبره کې پروت دی. وی خبره ټیک ده، وی ښځه ده فرانس د مسلمانه ده، بې شک دی که خو شک نشته، او ستاسو مسلمان دلته راغلی دی. ښځې نه یې وله تپوس وکړم وره مسلمانه، وی دا سړی کافر مړ دی که مسلمان؟ وی نه مسلمان مړ دی. وی هغه خو دې نه هلته تللی فرانس ته د انګلینډ د انګریزانو مقبرې ته تللی دی. څه وجه کیدی شي؟ وی یو کار کیدی شي، یو کار کیدی شي دا چې دې به لویه بېودسۍ کې کله مبتلا شو، بیبي له به ورغې د شریعت قانون دا چې سړی ولامبي، شریعت قانون دا دی چې سړی غسلو کې ولامبي. وی ده به وی یاره خو د انګریزانو څخه نظام دی اړو لمبل پکې نشته، یاره د انګریزانو ساجیبه نظام دی اړو لمبل پکې نشته، او دا خو ډېر ګران کار دی چې سړی هر وخت لامبي. وی ما به ورته چې خدای ته وګوره دا خبرې مه کوه. وی نه یاره ساجیبه نظام دی چې لمبل پکې نشته. ګوره صرف دی یو ټکي ته یې ښه ویلی دی چې د انګریز څخه قانون دی او څخه نظام دی چې لمبل پکې نشته، نو خدای د مرګ نه پس راونیو او د هغې په هغه مقبره کې د هغه انګریزانو ورته ښخ کړه، اوچته یې کړه، او چې کوم د الله د نوم تعظیم وکړو نو کوم ځای لی راوړه؟ د مکې مکرمې قبرستان لی راوړه. جناب چې دین د اسلام وګرځو او حضور پاک د خپل پیغمبر وګڼه، د نبي علیه السلام طریقې سره به ژوند تېری، داسې ده که نه ده؟ او د اسلام لاندې به ژوند تېری، او که نه ته وې نه مړه د انګریزانو دا شکل خو خشترې، جامع څونه مزیداره ده، او دا طریقې څونه خشته دي، خوراک یې څنګه د ولاړې مزیدار دی، او دا موتیا دی چې دا په ولاړه کوي او دا نیم پرتوګ او کوناټي ولړي، دا څونه مزیدار دي. نو چې دین دې هغه خوښ که یقین مه ساته، بیا ګورې قبر نه پس دې پته نه لګي که دې نه دې واخلي او هغه بش سره دې په قبرستان کې کېږدي. الله نه لرې ده که نږدې ده؟ الله کولی شي که نه شي؟ قبر کې فرشته اوچته کې دا هغه شیخ واخو یو امریکای مقبره کې ښخ کې، د انګلند د لندن هغه کافرو د هغه مقبره کې منځ کې هلته کې ښخ کې، فرانس ته اوسې هلته کې، روس ته اوسې هلته کې په مقبره کې ښخ کې. الله دې رحم وکړي. مسلمانانو زړه کې د خدای یره پیدا کې، الله ډېر لوی ذات دی، او چې نه د الله نوم اخلي، د رسول الله مبارک نوم اخلي، او اسلام ته دین وی او مذهب ورته وی، د هغې لاندې ژوند تېری. الله غیرتي بادشاه دی چې د خدای نوم پر عجبه په مینه الله 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 لا اله الا الله، نو خدای به قبر کې د څنګه ير کی؟ امید ساته، یاد به درته ان شاء الله چې در پیغمبر درود وې اللهم صلی، نو تانه به قبر کې د پیغمبر نوم نه یریږي، ته د اسلام مطابق خپل ژوند تېری، د شریعت مطابق ژوند تېری. نو الله ډېر غیرتي بادشاه دی. حضرت عمر وایي که نه، وایي ده چې وي دماغ هم روغ دی او سترګې او غوږونه او لاس او خپې هم جوړ دي، وایي یاره نشته وي راکاږو به سره. او رابعه بصریه ورته څه وایي؟ وایي ته اسمان نه رالې تا نه خدای هېر نه دی، فرشتې ته وایي وایي زه خو یو نیم ګز خاورې نه لاندې لاړم نو ما نه به خپل رب هېر شي. نو انشاءالله زموږ نه به خپل رب نه هېرېږي که خیر، او نه به رانه خپل پیغمبر هېرېږي، او نه به رانه خپل دین هېرېږي. انشاءالله زموږ ژوند الحمدلله د مسلمانۍ او د اسلام لاندې دی. او چې کوم کافر دی هغه نه تپوس وکړئ من ربک، هی لا ادري نه پوهېږم، پیغمبر دې څوک دی؟ هی لا ادري نه پوهېږم. ورې په آخرت کې به سړی دروغ وي، قبر کې نشي ویل. دین دې څه دی؟ هی لا ادري نه پوهېږم. فرشته به ورته لا دریته ولا تلیته، ظالم نه د عقل نه کار اخیستلی دی، په عقل به دې الله معلوم کړی، او نه دې د چا تابعداري کړې ده، نه دې څه لوستل کړي دي، نه دې د چا اتباع او تابعداري کړې ده. فیضرب بمطارق من حدید، رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووایي، او یو غزار چې ولا ورکي او د چغه وای، نو دا به مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري، سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به وباسي، او دا قبر پې راجوخ شي، په نیک عمل هم راجوختېږي. ګورئ
خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکړي. وی لږ نور زور هم راکا سر مې خوږېږي. وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکا. او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي. دا قبر عذاب دی، الله دې مساتي. دا قبر ورته وی دی نیک عمله ته دوی ته زما په شا ګرځېدې او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وې، اوس ما ته وسپارلی شوې، ګوره څه در سره کوم. دا قبر ورته وی نو فراخ شي ورته دومره فراخه لکه سترګو نظر چې لګېږي. او چې بدعمل انساني وی ته زما په شا روان وې، په ما دې ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شوې تکله شه اوس څه در سره کومه. وی پرې راجوخ شي نو پختی په پښتو کې وردن نه کړي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی القبر روضة من ریاض الجنه. وی دا چا دا پارا قبر دا جنت دا باغچه ده او دا چا دا پارا حفرتون کند دا من حفر النیران دا جهنم دا کندونا. او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو آواز کوي وی دته د جنت یو بستره پکې خوره کې د جنت نه ورته سوله کوله وکې خوشبویي به راځي او تازګي به ورته راځي. او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستره ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کوله وکې چې هغه ته او بدبویي ورباندې راځي. زما وروڼو دا د قبر ژوند دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بېشک. د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان د پاره خوشاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کوي مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر وړي وی که بدعمل دی نو زر یو څه اخلاص شته زر یو څه اخلاص شي او که نیک عمل دی نو جنت ته ځي زر ولا ور رسوا زر بخخه. زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مړ شي او بل ورو دی خخی داسې نه لري پکار. بچ سونه وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړی خخول پکار دی. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکی او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي یو حق پکې جنازه ده. ګورې مونږ خلک جنازو لم په بدل دو هلکه د مې جنازه کړې ده نو کوم ول او د نه ده کړې نه ده کومه او د مې قبر نه تللی دی د قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون. دا خبرې مه کوې وروڼو چې وس دې کېږي دا چا جنازې له ده تاله راغلی دی که نه. یو سړي ده چا جنازه کړې یو ښځې جنازه کړې وه سړی غریب و محتاج و بچی محتاج و وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه خو دا چې کم مړ م نن خښ که مالدار غوندې مړی دی کفن م اعلی دی دا قبر به وکنم دا کفن به روباسم خرڅ به کم دا هم ډېر شی دی. د شپې لار چارې بیلچي واغېسته و هغه د زنانه قبر یې وکنم څنګه قبر وکنو او د لحد تبه ماته کړه او هغه دغه ترې راکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې عجیبه ره جنتي نه جامې وباسي جنتي ره جامې وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي وی زه خو ګناهګاره ښځه خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش مو وکړه نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجې تاسو هم خدای وبخلی. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي عالم یو ته د هغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي. وروڼو مرګ هم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه او قبر هم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقي دي. دو کې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي. الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کې
موږ نه خدای د خپل نوم په جرم مېره او په مرګ عمران مېره د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په جنم زموږ نصیب کې او په مرګ زموږ نصیب کې خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي زموږ مولانا فضل قادر صاحب هغه ته دعا وکړي الله تعالی مغفرت نصیب کړي دغه لوی سفر الله د راحت وکړي او دغه زمونږ په دیدار آباد کې هغه هغه روز دغه صالح کبر وفات واغی تم دعا وکړي چې الله وبخي دا محمد عمر کا کاغذوی وفات او سردار هغه تم دعا وکړي چې خدای وبخي سابق صاحب درزل وفات شوی دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي زموږ مشرو نو که څوک مردگان وفات دي پروردگار ټول مردگانو مغفرت نصیب کړي د قبر زندگی زمونږ استاد څومره مشران وفات الله قبر کې وترناګانې کې د قبر تیارې وته پرانا بدلې کې مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو پامن کې وساتې مریضانو لم شفا ورکې او د حیا او د پردې ژوند نفسي کې اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 401 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د قبر عذاب باندې او د قبر خوشاله باندې بیان اورید. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر 255 29 12